السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زم کامران خټک. ګرانو کتونکو، نوخار کې د رزد د مکمل د جلسو بهارونه دي. انتخابي مهم خپل اخیری مراحلو کې شروع کیږي او د بندیدو نه مخکې کله چې دا انتخابي مهم بندیږي نو دې نه مخکې هر سیاسي پارټي، هر امیدوار د خپل طاقت مظاهره کوي او خپل پاور شو ښیي. نن سبا نوخار کې د امیدوارانو جلسې په مختلفو علاقو کې هغه د برپور سیاسي قوت مظاهرو کې بدلې شوي دي. ګرانو کتونکو، د نوخار تحصیل، جهانګیري تحصیل، پبو تحصیل مونږ سره غټ غټ خبرونه دي، خو دې نه مخکې به مونږ تاسو سره خبر شیر کو چې ډیپټي کمشنر نوخار د ممکنه د بیلټ پیپرو جوړول، پرنټینګ، فوټو سټیټ متعلقه دي سره چې څومره کارونه دي او شفاف انتخابات کولو دپاره په پرنټینګ پریسو، فوټو سټیټ ماشینو او دې سره تړلي نور چې کوم کاروبارونه یې په هغې باندې 20 دسمبره پورې دفعه 144 لګولې ده. دا دوکانونه هم بند ده. اطلاع د خلقو دپاره په دې هم تبصره کوو. په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د بټو هړتال دی نو د هغې د وجې نه یو طرف ته لکونه مزدوران د هغوی کورونه چې دي هغه د فاقه کشو ته رسېدلي، نوبت ته رسېدلي دي. بل هم اسمان سره خبرې کوي او خښته په فیل کې او ناپید شوې ده، نه میلاویږي، شارټ شوې ده. دې سره پس د سوی ګیس پمپونو حوالې سره به خبره کوو چې سوی ګیس یخني راشي نو د سوی ګیس پریشر د کمي د وجې نه د سی ان جي سټیشنو مخې ته لوی لوی قطارونه دي. را روان د انتخاباتو ورځ ده. انتخابي مهم باندې دا د هر امیدوار دپاره او هرې پارټۍ دپاره ډیره یو مشکل مرحله وي چې یو طرف ته په سی ان جي پمپونو کې لوی لوی قطارونه د ووټرانو ته د رسېدو، پولینګ سټیشنو ته، ډیپټو مختلف حوالو سره خبرې کیدی شي. نو په دغې یو بحث کوو. شروع کوو به د تحصیل جهانګیري نه، چته چې په خوړه 4 یونین کونسلو کې، 4 یونین کونسلو کې ډیره غټه پاور شو شوې ده. نو دغې نه به شروع کوو. په یو یو امیدوار او یو یو انتخابي پارټۍ، سیاسي پارټۍ مهم باندې به تبصره کوو. کامران څه به وایي جهانګیري ته چې نن تاسو نظر اچوئ؟ تفهیم به یې مونږ خپل وی ورته وایو چې جهانګیري تحصیل نظامت چې دی نو هلته کوم انتخابي سرګرمیانې دي، اخیري حدونه ته رسېدلي دي او عروج دي. کم نظامپور علاقه چې دا خوړه به ته مونږ یو په خوړه کې نظامپور علاقې کې نن عوامي نیشنل پارټي یو لوی جلسې اعلان کړو. پاور شو دا پاور شو چې دی اهتمام چې هغې د تېر شوي کوم ایم پی ای دی او پیپل پارټي رهنما دی بصیر خټک د اهتمام کړو. چونکه بصیر خټک صحت چې دی د طبیعت سم نه دی او هغې د هغې رشته دارو په وینا مطابق چې هغې په سی ایم ایچ کې داخل دی او خو کوم جلسه چې وه نو د هغه کوم رشته دار یې هغې ارګنایز کړي وه. نو ډېره درنه جلسه وه او لوی پاور شو وه چې کوم دی د هغه کړی عوامي نیشنل پارټي چېرې دا بصیر خټک خپل خپل علاقې کې خپل یو پاور شو ښیي، خپل یو طاقت مظاهره وکوي او بهترین طریقې سره هغې دغه وکړو. او ډېر ګڼ تعداد کې د خوړې علاقې نه خلک ورته راغلي وو. مختلف خوړې کې کافي کلي دي، 36-40 پورې داسې کلي، مخکې خو 30 کلي وو، بیا داسې واړه واړه نور هم 140 پورې کلي مختلف واړه لوی موجود دي. لوی آبادي ده د خوړې، ډېر لوی ووټ بینک دی. کافي تعداد کې خلک راغلي وو. کوم نظامپور کې کوم لوی ګراونډ هغه بندوبست ورته کړی، بالکل کوم نشست دی چې ټولې ډکې وي او خلک ولاړ وو پکې. او بل دې اهمیت دا دی چې عوامي نیشنل پارټي مرکزي جنرال سیکرټري چې د میار افتخار حسین هغې خپله راغلی وو، هغه ورته خطاب هم وکړو
او دغه شان مسعود عباس خټک چې دغه ماته خطاب وکړو سکندر عباس خټک هغه ماته خطاب وکړو امین خټک امین اکبر چې کوم دی پخوانی کوم ناظم دی هغه ماته خطاب وکړو او هغه د بصیر خټک طرف نه یو پیغام ورکړو چې چونکې ما صحت بصیر خټک صحت ښه نه دی او هسپتال کې داخل دی او خلکو ته چې هغه صحت بحالۍ لپاره دعا مو کوي او هغه دا جلسه چې کوم ده دا ارګنایز کړې ده او هغه ټولې دعاګانې دې سره دي او خپل کلي عوامو ته یې ویلي علاقې خوړې څومره ولس دی د هغه سپورټر دي ټولو ته یې دا پیغام رسولی چې تاسو سکندر خان خټک چې د هغه انتخابي مهم وچلوئ او هغه دا وایي چې دا خوړې اتحاد چې کوم دی نو دا به مخکې ونیسه خټک مومنټ د یو ایم پی اے منتخب کړی دغه شان دي چې دی نو دغه اتحاد چې دی خوړې خټک کوم اتحاد چې دی دا به یو کوړي خټک کوم سپوت ولاړ دی سکندر خان خټک د سره ملاتړ ولاړ وي او دغه شان دی کوم لیډ چې دی مخکې ورکړو په دې علاقې کې بصیر خټک چې خپل 13,000 کم ویشت د خپل یو ووټ بینک دی دغه ووټ بینک به د عوامي نیشنل پارټي سره دا ټچ کېږي او دا سکندر خان خټک چې دته مو کامیابي دته مونږ ورکوو یو درنه پاور شو چې وشوه تفهیم دغه ځای کې مونږ وایو چې نظامپور سره نږدې یو بل علاقه ده د نظامپور حصه ده که جوخیر کلي کې هلته پاکستان تحریک انصاف کوم کینډیډیټ دی کامران رازق خټک هغه هم یو درنه پاور شو وکړه او چې څه خلکو دا وایي چې تحریک انصاف چې دی هغه پوزیشن کمزوري شوی دی په نه ثابته شو چې هغه پوزیشن خپل پوزیشن یې بهتر کو او ایم پی پاور شو چې هغه درنه وه خو چې ورپسې به دویمه پاور شو چې ونه د تحریک انصاف ول کارکنانو ګڼ تعداد کې د خپل سپورټر راویستو هلته یو ایم پی اے ادریس خټک ته هغه هم ورته خطاب وکړو کوم تحریک انصاف کوم کینډیډیټ دی کامران رازق خټک هغه هم ورته خطاب وکړو او بقول هغې وایي چې هر څه شمولیت هم پکې شوي دي تحریک انصاف والا دا وایي نو خوړه علاقه چې ده نو دوه سیاسي جماعتونو غټ جماعتونه دي تحریک انصاف عوامي نیشنل پارټي دی نن بھرپور طریقې سره خپل پاور شو او دی مظاهره وکړه او علاقې عوامو ته وښودو چې موږ دې حلقې کې موجود یو کافي ووټ بینک په دې حلقې کې عوامي نیشنل پارټي او تحریک انصاف سره شته دی مرکزی قیادت هم موجود او میا افتخار حسین دې جلسې ته میا افتخار حسین نو عوامي نیشنل پارټي مرکزي رهنما دی او زیرک سیاستدان دی جهاندید سیاستدان دی دنیا یې کتلې ده او په هر څه باندې پوه دی کوم ځای کې چې هغه ته دعوت میلاویږي د ورکرانو طرف نه تنظیم طرف نه هغې موقع ضایع کوي نه او بلکل هغې ورته حاضرېږي او هغوی ته دا احساس ورکوي چې تاسو مشر تاسو سره سم په سم موجود دی په دې سره تفهیم دا دی چې تنظیمونه چې دي هغه اکټیو شي تنظیمونه ورکران چې دی دلجمعي سره خپل کوم ورکر یو کار وي هغه مخکې روان کړي میا صاحب چې کوم فنکشنو کې حصه اخلي د پارټۍ نو یې سره ورکر چې دی تنظیمونه هغوی مورال ډېر اوچتېږي ورسره ګرانو کتونکو میا افتخار حسین نن په ډاګ اسماعیل خیلو کې هم دقسې پاور شو ته خطاب کړی او تاسو سره وروستو شیر کوو په تحصیل جهانګیري کې د سکندر خان جلسې ته خطاب کړی دی او هلته یې حلف اوچت کړی دی چې داسې تر اوسه پورې یو منفرد انداز کې دبنګ انداز کې خلقو سره یو وعده کړې ده او مخکې هم جلسو کې کړې وه خو چونکې نن غټه جلسه وه کامران دا چې کومه وعده د سکندر خان چې دی نو دا واده مخکې هم کړې وه اوس چې کوم د واده وکړه نو په هغې کې د خپل عوامو سره لوز وکړو چې زه تحصیل نظامت باندې تاسو په تعاون سره الله ما ته کامیابي نصیب کړي نو ما دا وعده ده چې یاره زه به تحصیل نظامت چې دی خپل ذات مفاد دپاره نه استعمالوم او تحصیل نظامت چې کوم سرکار سره کوم تنخواه میلاویږي زه به 1 روپۍ تنخواه نه اخلم او چې حکومت طرف نه سرکار طرف نه چې کوم تحصیل ناظم ته کم وسایل میلاویږي لکه یې کې تنخواه شو یې کې سرکاري ګاډی شو نوکر چاکر شو کنوینس شو پټرول خرچه شو هېڅ هم زه به نه استعمالوم لکه دا چې دی تحصیل نظامت چې زه کوم فرایض منصبي ادا کوم او فی سبیل الله ادا کوم دا یو ډېر لوی اعلان دی بل تفصیل دا چې
لکه فاینانشلی هغې کور نه Strong دي. سټرانګ دي، مضبوط دي، هغې ته تنخوا ضرورت یا سرکاري ګاډي استعمالول یا د کور کې خپل نوکر چاکر هر څه موجود وي، نو دغه خلک چې دي دی خدمت یو جذبه وي. خدمت دپاره ولس خدمت دی خاندان مخکې هم کړی، اوس هم هغوی هغه په دې نوجوانان په دې باندې هغوی کور والا دغه دي چې موږ عوام یې خدمت کوو. مشرانو طرف نه دا یو درس یو تعلیم یو دغه میلاو شوي دي. او بل هغه دا کوم بیانې چې سکندر خان هغه خلک خوښوي، خلک پوه شي چې دا کس داسې هلک راوتی دی چې هغې په سیاست کې حصه اخلي او دا مې چې لکه حلفن وي، حلفن قسم وخوري، حلفن وي چې زه به 1 روپۍ هغه دفاع نه کوم د کوم سرکاري خزانه چې دا هغې 1 روپۍ 1 پای چې دی هغې حفاظت وکړم او داسې حفاظت وکړم چې 1 روپۍ به دې خزانې تاسو باندې راکوم. خپل حساب کتاب به پبلیک کوم او ځان به احتساب تم پیش کوم. خلک دې ته ګوري چې دا داسې ځوان راغلی په سیاست کې دا کوي او ځان ذاتي مفاد یې نشته دی او چې څه کوي خدمت کوي نو موږ دپاره کوي، نو دا بیانې چې د خلکو زړه ته کوزېږي. اوس خلک تنګ شو، کرپټ لیډران نه دي، کرپټ لیډرانو نه خلکو هغه دروغ وعدو نه خلک بیزاره شو. داسې لیډران چې دي ینګ وي او داسې وعدې کوي، موږ ووایو نوجوان کم طبقه چې ده اوس کم سیاست کې حصه اخلي نو هغوی داسې بیانه هغوی خوښوي. ګرانو کتونکو، جهانګیري ته به واپس بیا راځو، یو نظر به پیچو، راځو د نوښار تحصیل ته. نوښار تحصیل کې زاخیلو کې غټه پاور شو د پاکستان پیپل پارټۍ امیدوار احد خټک دپاره د زاخیلو سابقه ناظم سردار عالم ډیره غټه پاور شو کړې ده. په پاور شو ته لیاقت خټک او نورو احد خټک، اختیار ولی خان او نورو قائدینو خطاب کړی دی. کامران څه به وایي دا چې کوم بیګا پاور شو شوې ده او دومره لوی تعداد کې په زاخیلو کې دی کې زاخیل بالا چې کوم علاقه ده دا دلته کې سردار عالم خان چې تیر شوي کوم نظامت ختم شو په هغه دور کې د ناظم پاتې شوی او علاقې عوامو ډېر زیات خدمت یې کړی دی. او دویم چې دا چې کوم لوی جلسه وه پاور شو وه دا چې اوس وشو نو دې کې ټول کردار ټول ارګنایز کړي وه سردار عالم خان کړي وه. سردار عالم خان چې دی 40 کاله نه دی پرویز خټک دی پرویز خټک سیاست کې دی را روان دي، سردار عالم خان را روان دی والد صاحب دی تره چې دا پرویز خټک سره دی ملاتړ را روان دي او دا 40 کاله کې دی پرویز خټک خاندان نه دی بل طرف ته نه دی لاړ. د چې کوم سردار عالم خان چې دی کوم سیاست کوي د ولس لپاره سیاست کوي، فاینانشلی دی هم چې د ښه برابر دی، ښه دغه دی څه ضرورت نشته دی. او تیر شوي ناظمي چې دی وکړو ناظم فنډ به کم و، دو ناظم نه چې کوم سرکاري فنډ هغه یې نه سیوا او د خپل جیب نه په خلکو باندې لګولو. ټرانسفارمرو معامله وه یا لارې کوڅه جوړېده، سرکاري وسایل خو ختم شو خو دوی بیا خپل جیب نه لګولو، چاته به ظاهرولو هم نه، چېرې د خپل جیب نه لګو خو چې ولس کوم کار راتلو لارې کوڅو پخولو نور سړکونه شو یا بجلۍ ټرانسفارمر مصرف شو دا به د خپل جیب نه کولو. نو هغې کې دا چې علاقې کې یو امیج جوړ کړی دی، څنګه مشرانو دې خدمت کړی دی، دا سردار عالم چې دی هغه خدمت دغه تسلسل ساتلی و. اوس هغې کوم پرویز خان سره چې کوم لیاقت خان ورو خپل جنډې خپلې بېلې کړي دي، نو دا شان لیاقت خان چې دی نو اوس سرفیس فرنټ لاین کوم ملګري ورته وایي نو هغې کې سردار عالم خان ټول مخکې دی او په دې لحاظ سره مخکې دی چې لیاقت خټک سره چې څومره ناظمان کوشلان ولان دی کې بیشتر مونږ ټولو ته ولاړ دي، نو هغه توجه دوی ته نشي ورکولی چې کوم بهر کوم ولاړ دي دوی سره سپورټ نه کې موږ سردار عالم خان نوم ولو دا ټول سرفیس دی چې د ګټلې سیټ د پرېښو خپل فیملي نه یو بل ممبر ودرلو او خپل دې د وجه پرېښو چې زه په نظامت امیدوارۍ کې زه مصروف شوم، انتخابي کمپین کې مصروف شوم، نو بیا احد خټک د کامیابۍ دپاره زه آیرن کمپین نشم چلولی، ولې چې زه خپل کمپین چلوم ځاته نو ته خپل یو قرباني ورکړه احد خټک دپاره لیاقت خان سره یو وفاداري ثابتولو لپاره، نو خپل انتخابي کوم اکاړه د هغې نه خپل ځان بار وساتلو، ټول توجه احد خټک کامیابۍ ته یې ورکړه. او دا اوسه پر چې د احد خټک چې کوم انتخابي جلسې وشوې دا پرون چې بیګا چې کوم ظاهر کې پاور شو شوي وه
دا اوس پورې ټول نه لویه پاور شو ده او دې کې دا وایي چې 10,000 15,000 کوم خلک دي مقامي خلکو دې نه بار څوک نو راغلي دی پکې شرکت دا ډېر لوی تعداد دی او ډېر لوی ایسو کې دا جلسه چې دا تقسیم شوي او کوم فوټیج مخامخ راغلي دي کوم دغه شوي او سردارم چې دی ډېر غټ کریډ ورته حاصل دی او دغه ډېر غټ په موږ دغه ته ورکوي هغه خټک ته رسوي ورته او په دې علاقې کې چې دی نو ازاخیل بانا او پایا کې دا وایي چې هغه خټک دلته لیډ اخلي نو ټول دغه چې دی نو کریډ وبودي سرداران هم ته ځي دلته د جمعیت علماء اسلام امیدوار مفتی حاکم علي حقانی زاخیلو خیش کې رشکۍ او پیر سباق کې غټې پاور شوز کړي دي کوم چې دی مفتی حاکم علي حقانی هغې لکه دی خپل انتقالي کمپین ډېر ښه استقامت سره او ډېر دغه تندهي سره او ډېر تیزي پکې راوستي ده حالانکې اپوزیشن کوم جماعتونه دي پی ډي ایم کې کوم شامل دي هغوی ورسره نشته دی لکه مسلمي لیګونو رالاړو بل سړی پر هغې دغه اتحاد وکړو خو هغه چیرې چا ته د اتحاد بیساکي د پی ډي ایم نه ونه غوښتله چاته سوال ونه کړو چې یاره اوس ما سره مشکل کې ما سره راشه خپل یوازې خپل یو ګاډی روان کړی دی په هغې کې روان دی او چې ګوري جلسې چې دي انتخابي کمپین ډېر درنې جلسې هغې کېږي کار نه میټینګونه کو ګوري هم په جلسې کې دغه شي بدل شي او انتخابي جلسې چې غټې جلسې کېږي نو چېرته ځي نو شمولیت یې ورسره کېږي مونږ هر پروګرام کې دا یو چې مهنګایي کوم بیانې چې ده نو هغه خلکو زړونو کې کوزي کوم هغې او ووټ بینک چې دی نو د مفتي حاکم علي حقاني د هغه ته ځي مفتي صاحب دی خپل مفتي سړی چې متوسط ګراني سره تعلق دی داسې لوی سرمایهدار نه دی او نو ورسره په پارټۍ کې داسې څوک شته دی سرمایهدار چې هغه فاینانسینګ د سره انتخابي مهم کې سره کومک وکړي عام شو داسې غټ سرمایهدار په جمعیت کې موږ ته نه ښکاري په نوخار کې علاقې کې پکې 63 کې چې د سره فاینانشلي سپورټ کړي او خپل محدود وسایل چې دي په هغې کې دی لګیا هغې باوجود درنې جلسې کېږي ډېرې درنې او موږ وایو چې په دې حقې والې اپسیټ هم کولی شي جمعیت علماء اسلام ډېر مضبوط پوزیشن کې لګیا مضبوط پوزیشن کې چې کومې نننې جلسې شوي دي خیشکو کې رشکۍ کې پیر سباق کې زاخیل نو په دې کې غټې جلسې دي ګرانو کتونکو راځو به د پاکستان تحریک انصاف امیدوار اسحاق خټک چې د هغه په حمایت کې مختلفې غټې جلسې شوي دي او بل طرف ته د اپوزیشن چې کوم جماعتونه دي نو د هغې ویکټو غورځولو هغه سلسله همې ویکټې غورځېدل را روان دي او سلسله لا جاري ده د اسحاق خټک انتخابي مهم سلسله کې وزیر دفاع پرویز خان خټک مانکی شریف کې ډېره لویه رابطه شروع کړې ده د حجرو دورې حجرو ویزټ په زړه مینا کې د ابراهیم خټک دې سلسله کې غټه جلسه شوې ده د نوخار اقلیتونو چې کوم متعلقه تنظیمونه دي هغه یې د حمایت اعلان کړی دی او د دې نه غټه چې د نوشیر علي په ځای کې بیګا د هغه د زوی د برسۍ تقریب هم د اسحاق خټک دغه د سالګرې چې کوم تقریب نو هغه پاور شو جلسې شکل اختیار کو بیانې و د مارور کمران خټک تفهم دا وایي اسحاق خټک دغه کمپین وایي څنګه سالګرې ذکر دی چې بخشیر چې کوم دی هغې منفرد و اوس به دا سالګره جلسه کې نه جلسې کې سالګره چې ده نو په جلسې کې نه ده بدل شوي او نو په جلسو کې سالګرې مناوي شوي دي دا چې دی دا په نوي کلي کې دغه وشو نوی روایت جوړ شو هلته نوشیر خان چې کوم فرزند دی تعلیم یافته بخشیر نوی سوچ دی بخشیر بالکل نوی سوچ دی او خپل د خوشحالي کوم دغه چې دی نو ورځ ده عوامي کا عوامي کا سیاسي کا بالکل ډېر غټ دا یو نوی یو ټرینډ یو ډېر غټ بنیاد هم کې خو یو ټرینډ شروع کو نوی ټرینډ د فیما اینده کو داسې کېږي کوم سیاسي خلک دي دی خو برسو والا راجمع کوي دی خو پرستان هم ډېر وي هغه هم ډېر وي نو دی چې څومره
برډ ډے کېږي نو دې کې به ډېر خلک دغه کېږي کارکونان به پکې ډېر راځي ګفټونه پکې ډېر زیات راځي دغه راځي پکې که نه او ډېر دھومدھام سره به مناوېږي او سند آباد نعرې پسې به هیپي برډ ډے ټو یو هیپي برث ډے ټو یو دا بیګا نارې وویلی شوې په نوي کلي کې څه ټایم چې موږ ټاک شو شروع نو هغه ټایم کې هیپي برث ډے ټو یو بخشیر خان موږ هم خپل صدای نوشهر بایسکري باندې بخشیر خان ته هغه ته د سالګرې مبارکي ورکړو الله تعالی دې موږ دعا ګویو د صحت او برکت نه ډک انتخابي کمپین هغې چلیو الله دې ته کامیابي ونصیب کړي دې لحاظ سره چې دا هوا مو بهتر طریقې سره والي صاحب عوامو خدمت کړې دغه شانې دیم د عوامو خدمت کوم سلسله د چشمه د جاري وساتي کامران شمولیتونه پی ټی آی کې شوي دي د اپوزیشن جماعتونو اهمې وکټې غورځولو هغه سلسله جاري ده د پرویز خان د مانکي شریف ویزټ او په هغې کې د ډېرې زیاتې حجرې مونږ یو حجره نشو بیانولی هغه کتلی شوي دي ابراهیم خټک ځان له جلسې شوي دي او د اسحاق خټک په غیر موجودګۍ کې مختلفو علاقو کې د هغه پاور شوت شوي فلم موږ پهله خپل ویورز ته ویلو چې پرویز خټک چې دی نو هغه پی کې 61 کې او پی کې 63 کې د اسحاق خټک کمپین چې دی نو چې کوم ځای ته منزل ته هغه رسولو نو هغې منزل ته ورسېدو هغې مطمئن شو د هغې چې مطمئن شو دې هل دوه ورکونه نو اوس هغه چې باقي هوم ګراوند باندې چې دی دلته مزید هغه لوبه شروع کړه دا مونږ پهله ویلي چې یاره یو خپل هوم ګراوند ته راځي مانکي شریف ته او دلته حجرونه کې خپل کلیوالو سره میلاوېږي خپل کلیوالو سره میلاو شو حجرو په حجرو باندې او چې کوم ته حجرې ته څوک څو خپه زړونه وو هغه به سره خوشحال شو بلکل اخر دا چې لکه 40 کاله سیاست دی 40 کاله چې وویلو 25-30 سال دی مختلف دور کې حکومتونو کې راروان دي نو چې 25-30 سال کې لکه حکومت کې راروان دي مختلف صوبایي وزارت باندې وزیر اعلی سیټ باندې وزیر دفاع سیټ باندې پیوراټي دور کې معاون خصوصي پاتې شو زرداري نو مختلف دور کې حکومتونو کې راروان دي نو ګڼو خلکو کارونه یې کړي دي اجتماعي کارونه یې کړي دي انفرادي کارونه یې کړي دي نو ما خلکو ته کو خپګان ملاو شوي وو چې چا ډېرې د لاشي په دې کله وایي زه د سیاست کوم د خدمت سیاست قدیاور شخصیت چې تلاشي په دې باندې نو خامخا چې کوم خپل زړونه وي هم ته مخامخ راشي وایي حمایت یقینداني ورته ورکړي بل پرویز خان چې دی نو هغه وینا دا چې ماته یو کس شامل شي یو ځل زما لاس له راغله اول چې موږ میلاو شوي نو خبرې کولې چې یو کس ما ته په لاس میلاو شي ما سره په لاس راغلو ما نو بیا یې مشکل دی چې باندې لاړ شي ایو لکه هغه پیغام دا و چې زه څه خفه کوم نه خلکو کار کوم خلک چې کم توجه ته راځي کم کار ته راځي ما دپاره شمولیت کوي نو کار ورته زه وباسم چې بیا آینده به څه کارونه راځي زه وباسم به زه خفګان ته څوک پرېږدم نه نو ځکه ما نه ملګری ځي نه هغه لکه نور سیاسي جماعتونه دي هغې نه خلک لاړ شي چې هغې کارونه نه کوي او ما ته چې څوک راشي زه کارونه کوم ځکه 40 کلن چې زه سیاست کوم دا خلک 40 کلن ما سره په سیاست قافلې کې را روان دي نو مانکي شریف خو دا سیاست هم دلته شروع کړی خپل هوم ګراوند دی نو هلته خلک خفه خلک یا خوشحالون رضاکون دلته مسله نه ده ولې چې 163 کې دا ته پته ده چې څومره شمولیت یې هغو کې څه شمولیت یې هغه داسې مو چې ان د میډیا نه په ریکارډ باندې نه راویستي هغې خپل سیاسي خپل دغه دي حکمتي هم لیده او تفهیم یو چې څو الیکشن کې لږې ورځې پاتې شو په ګنټو حساب باندې دوی پاتې دي پولینګ دی بلکل ګنټې پاتې شوي نو ګنټو په حساب کې چې ډېر اهم وکټې مزید را روان دي تر کې صاف ته پرویز خټک چې د کوم محنت ځان دپاره دومره چې نه وکړې انې ته یا صوبایي ته خپل اسحاق خټک دپاره چې څومره هدف پر وسولو بل هغه دا محنت په دې لحاظ سره کړې هغه دام خطره وه چېرې اندازه وه چېرې د اپوزیشن جماعتونه چې دي دا څه ټایم ما خلاف پرویز خټک د شکست ورکونه دی یو پیژندل راتلی شي نو هغې لحاظ سره هغه چې محنت دی نو د ټولو پاټو ته یې کتلي دي هغې دومره محنت یې کړی دومره منډه یې وایي خپل ټول خاندان فیملیان ټول ګراوند کړي دي ټول یې په پرېښي دي کمپین باندې چې دي بل داسې کم د سره کم خلک دي شخصیات دي ټیکهداران دي یا نور دي نور ډېر څوک دي ورسره چا سره دخل کړي دي پرویز خان
ټولې په الیکشن کمپین باندې چلونی نو یو ګڼ دغه ټول چې نه زیات ټیمونه هم زما په خیال دی ټول نه سیوا دغه چې کمپین چې دی هر کلي هر علاقې هر محلې کې د شروع دی نو یو سټام پوزیشن کې فرزند ساخټک چې دی هغه انتخابي مهم رسولی دی اقلیتي چې کوم خلک دي هغه ستا نن نن خبرې شوي دي اقلیتي دا نوخار کې قاضي هاوس کوم دی نو ډېر معروف ګرانه ده قاضي فیملي قاضي فیملي باندې کې دای چې د چا د ملګرتیا لاس ورکړي نو هغه نه به ایم بي اي جوړي هغه نه به وزیر جوړیږي او کینګ میکر فیملي کینګ میکر فیملي قاضي فیملي په دې باندې مشهور ده او دای کوم دغه د رایشګاه ده نو شهر کلا هسپتال چوک سره جوړ نو هلته تقریب شوی دی هلته قاضي عثمان الحق او قاضي فهیم چې چیف دی قاضي فیملي قاضي طلحه الحق دای په موجودګۍ کې د اقلیت کم سربراه دی سلامت چودھری ته سره د اقلیت کم دغه دی سره ملګري دي هغه راغلي و هغه شمولیت اعلان وکړو تحریک انصاف کې او اسحاق خټک د حمایت اعلان وکړو دا چې اقلیت چې څومره برادري ده نو هغې ټول یکجا شو د اسحاق خټک کامیابۍ دپاره بل هغې ته ذمهواریانې وویلی شوې په 19 دسمبر دپاره نو هغې به میډیا سره خبرې وکړي چې موږ اسحاق خټک دپاره موږ اقلیت کوم برادري ده نو ټول د اسحاق خټک سپورټ کوي او کامیابۍ منزل ته یې رسوي په دې سره قاضي فیملي چې شکریه هم ادا کړه سلامت چودھري سره چې کوم اقلیت کم دغه دي ووټران دي شکریه هم ادا کړه او اقلیتو دا وایي چې پاکستان کې تحریک انصاف حکومت چې راغلی دی نو اقلیتو حقوقو مکمل حفاظت کیږي او پرویز خان چې دی نو د اقلیتو خیال ساتي لکه کوم آئیني کوم حقوق دي هغه ته ورکوي نو دې بار پرویز خټک موږ شکریه ادا کوو اسحاق خټک چې دی هغې په جواب کې موږ کامیابولو لپاره موږ اقلیت چې دا پوره مهم چلو د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار میا بابر شاه د هغه انتخابي مهم جاری دی غټې غټې جلسې کړي دي او پاور شو پروګرام خیش کې بالا کې پاور شو پروګرام کړی دی ایم پی چې دی کوم بابر شاه خپل انتخابي مهم خپل یو حکمت عملي دی په هغې مطابق چلي او څنګه تا وایي چې خیش کو علاقه دا خو مخکې له ایم پي یو ګډ را روان دی داسې رشکه علاقه دا ګډ را روان دی څه علاقې داسې دي چې عوامي نیشنل پارټي سره تړلې شوي دي هلته خو دی هر قسم هر رنګه امیدوار دی ودرېږي نو هغه خلک صرف ایم پي امیدوار ته ټکټ ته ګوري چې ټکټ چا راوړی دی هغه ته یې ووټ ورکوي نو بابر شاه چې دی نو ایم پي امیدوار ته په پټو سترګو ووټ اچوي بلکل نیشنلي سرپوش سرپوش چې دی بل څوک نه مني بس ټکټ چا هم راوړو بس هغه سره ملاتړ وي سره او نیشنل باندې کېدای چې دی ډېر مشکل سره دی ماتېږي بابر شاه چې خپل انتخابي مهم خپل هغه سره چلی زور و شور سره جاري ساتلی دی ګرانو کتونکو په بو تحصیل یو ویزټ به کوو په بو تحصیل کې د پی ټي آی امیدوار اشفاق خان انتخابي مهم جاری دی ډور ټو ډور رابطې کوي ملاقاتونو سلسلې کارنر میټینګ او اکبرپوره کې پاور شو شوې ده نن غټې پاور شو وي اکبرپوره کې د پی ټي آی امیدوار اشفاق خان انتخابي مهم تاسو که جایزه لرئ بھائی پاکستان تحریک انصاف چې کوم کینډیډیټ دی اشفاق خان چونکې هغه انتخابي دنګل ته راوتی و په هغه ټکټ په سله به چېرې ټکټ به دته میلاویږي یا پنځه نور شروع کې ته نوښت پنځه نور امیدواران ورسره نو دا پرویز خان هم په کشمکش کې او د اشفاق خان خپله ورسره نور امیدواران او ټول په کشمکش کې و چېرې ټکټ به چاته میلاویږي نو بس دوی ټول زور چې نو په ټکټ باندې لګوري چېرې ټیپل او ټکټ حاصل کړو او ټکټ چې حاصل کړو انتخابي کمپین ته وراله خو وخت به تېر شوی او چې ته ځو نو سرپرایز ورکولو کوشش کوي بالکل دا تفهیم پرویز خان لاس په فکر شو او توجه پرویز خان دې په دې کوم نظامت دی په دې باندې خپل تحریک انصاف کینډیډیټ اشفاق باندې ورکړه دویم چې به اپسیټ ورکولی شي تحریک انصاف په دې حلقې کې
ادروایز چې ګورو نو کوم دی چې کوم کې دی چې کوم علاقو ته ځي نو هلته ډېر وخت وشو چې ډېرو علاقو خلکو دا شکایت راځي کیمرې کې هم دا ریکارډ شوي دي چې لاړ نه دی اوس چې دوباره ووټ ته ځي نو خلکو ورته دې مخامخ راځي چېرې تا خو موږ ووټ راویستو بیا تا موږ هېر کړو اوس بیا ووټ ته راغلي نو موږ درته ووټ نه درکوو یا خلک داسې یو قسم ذهن والا خلک دي سپورې تلې خبرې مو ته وکړي د دې وجې چې اشفاقاً په دې میران دي چې زه کمپین چلوم او خلک ما سپورټ کوي خو چونکې مقامي ایم پي اے او کوم حکومت مشیر دی هغې ما سره ګرځي نو ما ته داسې مسایل جوړ شي نو اشفاقاً چې دی هم په دورای کې راګیر دی چېرې ځان سره ایم پي اے وچلوم ګرځوم خو هلته ما ته نور مسلې کریټ کېږي خلکو را دې مله ته راځي نو لکه د خپل انتخابي کمپین چې چلی مختلف ځای کې خپل باور شو بهرپور طریقې سره خپل انتخابي کمپین زور شور سره د هغه جاري دی د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار د پبو تحصیل دپاره غیور خټک په ډاګ اسماعیل خیلو کې غټه پاور شو کړې ده او میا افتخار حسین هغې ته خطاب کړی کوم عوامي نیشنل پارټۍ کوم امیدوار دی غیور خټک چې کله شامل شوی دی او ټکټ ورته میلاو شوی دی تیرګي صاحب انتخابي دغه ته راوتلی دی دنګل ته راوتلی دی دنګل ته چې راوتلی دی نو هغه خوشقسمتي ورته وویل چې هغه ته غټې جلسې هغه ته میلاو شوي دي دې ته خو دی چې هوایي نیشنل پارټي کوم تنظیمي ډانچه ده دا د هغې کریډټ دی هم ورته ویلی شي وایي چې چېرته ځي نو هلته غټې جلسې دلته موجود وي ایم پي چې تنظیمونه دي په دې بیلټ کې پبي بیلټ کې ډېر زیات مضبوط دي میا افتخار حسین هم ورته میلاو هغې وجه دا ده چې هلته میا صاحب دی نو میا صاحب چې دی نو هغه صرف په حلقې کې ناست نه دی هغه چې دی نو هغه پبي کوم تحصیل نظامت یا این علاقو هم هغه ورته وایي نو هلته میا صاحب پوره تنظیم سازي کړې ده ولې چې میا صاحب خپله وقتاً فوقتاً په دې حلقو کې الیکشن ته ودرېږي نو هغه ته میا صاحب خپله ورکر پاتې شي اوس لوی قداور شخصیت دی هغه ته پته چې سیاست کې او به الیکشن یې لړاوې خپله لړاوې یا نور امیدواران ودرې لاندې بنیاد چې دی هغه جوړی بنیاد سوي یا تنظیمي ډانچه ده نو هغه تنظیمي ډانچې باندې توجه ورکړي په بي کوم علاقه چې د این اے پکې راځي نو هلته هغه بنیادي تنظیمونه چې دي جوړ کړي دي ورکران یې هلته دا الرټ کړي دي نو ځکه غور خټک ته دا خوشقسمتي دا ښه دغه میلاو دی چې هلته مضبوط تنظیمي ډانچه ده هلته چېرته ځي نو هلته جلسو انتظام دلته مخکې شوي وي د پارټۍ ورکر چې یا جرنې خپلې جوړوي بینر خپلې جوړوي دا نورو خلکو کې چې موږ ګورو نو په هغې کې دا صورتحال نشته دی او میا صاحب چې خپله جلسو ته ځي نو جلسې درنږېږي تنظیمونه میا صاحب سره مینه لري پته ده چې میا صاحب د ایم پي 90 88 نمبرې دغه کې پارټۍ لپاره قرباني هم د میا صاحب خپل زوی ویللی دی خپل یو زوی دی بېللی دی اوس هم چې دی نو کولاو نشي ګرځېدی دا ټول سیاست ته وجه دی نور سیاستدان ایم پي ته وګورئ هغې دونه مشکلات کې نه دي بیا سه اوس هم سخت سکیورټي ګرځي په سکیورټي باوجود هم ډور ټو ډور کمپین نه دی دا ډېر مشکل دی هر کور ته ځي هر دکان ته ځي نو هم بیا سه ادا اخلي نو هغې کې سره چې دی نو غور خټک پوزیشن چې دی ډېر سټرانګ پوزیشن دی په دې کوم پبو تحصیل کې کوم خبره کو د جمعیت علماء اسلام امیدوار قاری اختر منیر داغه جلسې شوي دي مختلفو علاقو کې شابړه کې غټه جلسه شوې ده د جماعت اسلامی او پیپل پارټۍ دو جماعت الاینس امیدوار حاجی بشیر داغه خوش مقام کې لویه پاور شو شوې ده تقریبا څنګه جمعیت علماء اسلام ذکر تا کو سبا په جلوزۍ کې شابړه سبا دی یو جمعیت علماء اسلام چې دی سبا قاری اختر منیر حقانی هغه سبا ټول غټه پاور شو چې د آس سبا ده تاسو سره پوره ډیټیل شته دی سبا موږ صدای نوشیره ټیم هم په هغې کې کولی ته ځي نو ډېر لوی پاور شو ده او ډېر مرکزي مشران هم دی راځي صوبایي چې مفتي کفایت الله هغه هم راځي دلته مولانا حمدالله صاحب دی کوټ کې اسلام سره تعلق دی آی مدو کړی دی او دا پکې امکان دی چې هغه مولانا فلیمان صاحب دی هغه راتلو امکان هم پکې شته دی او دې جلسې ته تفهیم حاجي نواب صاحب چې دی دې کې شامل شوی دی جمعیت علماء اسلام کې هغې دې جلسې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي او ورکرانو سره ډېر خپله برای راست په ټلیفون باندې رابطې باندې وي دلته خپله بذات خود ورکرانو سره میټینګونه کارنه میټینګونه هم د یو هفتې نه سیوا شو حافظ حمدالله هم راغلی حافظ حمدالله هم راغلی دی
دا خبره چې حاجي نواب صاحب دې جلسې ته ډېر زیات اهمیت ورکوي او دې کې دا امکان دی چې ډېر ګڼ شمولیت هم کېږي طریق صاف نه کېږي نور سیاسي جماعتونو نه ډېر ګڼ شمولیت او ډېر قدامه شخصیات به سبا جمعیت اسلام کې شاملېږي نو جمعیت اسلام چې کوم دی کاري قانوني راکاري یو مدرسین محتمم دی پاتې شوی دی ول مدارس دي مدارسو کې په سوونو تعداد باندې شاګردان دي ډېر یو سی حلقې چې د خپل ذاتي تعلقاتو خلکو سره دي دیني ووټ په دې حلقې کې چې ګوري دیني ووټ ډېر سیوا د جمعیت اسلام نو هغه چې کوم انتخابي مهم چلی کارونه میټینګونه هغه درنې وي او بل حاجي نواب چې دی نو دا شمولیت په کوم دغه چې اهم شخصیات شاملونه کې حاجي نواب ټول لاس دی پکې ولې دا یو غټ کاروباري شخصیت دی نو د په وینا باندې خلک چې دي نو شمولیت ته تیار وي ته پته ده چې هغه دی کوم مسایل راځي کوئی تعلیم مسایل راځي کچرو مسایل راځي نو داسې بېروزګاري کوم غټه مسله راځي نو حاجي نواب دی موږ ته حل کولی شي نو لکه د جلسې هم درنې وي خلک شمولیت یې ورسره کار یې استمراري کار یې کوي او موږ چې وګورو نو دلته عوامي نشه پارټي کوم مضبوط کینډیډیټ دی دغه شان دی نو د مقابله چې د جمعیت اسلام ورسره دا ډېر مضبوط پوزیشن کې دی روان دي سبا د هغې پاور شو ده هغه تاسو ته لایو مونږ ښیو ګرانو کتونکو مونږ خبره کړې وه د پرنټینګ پریس فوټوسټیټ او د فوټوسټیټ دوکانونو چې دا به 16 دسمبر نه تر 20 دسمبره پورې ډیپټي کمشنر نوخار دې باندې دفعه 144 لګولې ده او دا به تر 20 دسمبره پورې بند دي تفهم دا وزیر انتظامیه دی ای کوم اقدام کړی ډېر ښه اقدام دی ته ویلی شي ولې چې دا شفافیت لپاره د ووټو تقدس بار کولو لپاره چې زه اوس کوم ووټ واچوم چې صحیح دغه ته ورسي امیدوار ته ورسي نو دا ښه انتظام ته ښه سټپ پای لپاره نو موږ دې وګورو دا تجربه شي او چې کوم نږدې کوم د کنټرول بورډ الیکشن په نو شرکت کې شو نو پای کې دا شان دی چې یو شاپ او پای کې دا چې کمپیوټر ماهران کوم دغه کمپیوټر اپریټر دي نو هغه دغه شان دي سیم دغه شان دي کوم الیکشن کمیشن چې کوم تیار کړي بیلټ پیپر دغه شان دي بیلټ پیپر تیار کړو او هغه په دغه ډول استعمالېدو بیا هغې نه بعد حکومت اپوزیشن باندې نظام ولګول اپوزیشن په حکومت باندې نظام هغه کاغذ استعمالېدو هغه پرنټینګ استعمالېدو بالکل سیم همغه شان دي پرنټینګ استعمالېدو چې کاغذ کې الیکشن کمیشن پرچې کې او پریس ریلیز کې ذکر هم د کنټونمنټ بورډ د هغه واقعي شوی دی نو تفهیم دا کوم دی د بندش ولګو داخله لګولې په تفهیم هم دې سره دا خبر مې چې دا کمپیوټر سیستم چې کوم راوته دی په پرنټینګ ماشین خو انتظام یې بند کړي چونکې هغه کورونو ډېر لوی سیټ اپ وي او کور ته نشي منتقل وول خو کمپیوټر سیستم چې دی هغه په کورونو کې هم لګېدلی یا خیال کور کې دفتر کې لګېدلی دی نو که څوک داسې جلسازي کول غواړي هغه ته دا ضروري نه ده چې دوکان کولا وي نو زه به کولی شم ما مارکیټ کولا وي ما ته اجازه ملایي یا پرنټ پریس ماشین کولا وي دا سیټ اپ چاته په کور کې او بیٹک کې سیټ اپ غیر دی کولی شي سیټ اپ وایي چې ته اونې لاندې کېږي پرنټر اته کولی شي په ځنګل کې کېږي سواد دی کولی شو کور په بیٹک کې کېږي سوسایټ ته اتم دا بوګو سپورټ سیم دغه شان تیارولی شي نو موږ چې انتظامیه د دې باندې نظر اچول پکار دی چې دا کم خلک دي او داسې کمپیوټر ماهران دي یا مخکې کړي دي ای باندې نظر اچول پکار دی چې آیا وایي کې د خپل کورونو کې داسې وکړي یا بل چې جوړ کړي یا بل چې امیدوار دی کې هلته د خپل دغه کې کمپیوټر ولګي هلته جیلي بیلټ پیپر تیاري نو په دې باندې هغه اقدامات پکار دي بالکل اعلان دي چې دا هم ښه دي صاحب چې وایي دا اقداماتو کو دا ښه دي بازار کې کوم پرنټډ پریس ته په دې پابندي ولګول یا پوسټر یو اویرنس پیدا شو بالکل هوښیار شو خلک یې هوښیار کړل دغسې ګرانو کتونکو یو درې اهم خبرونه دي او یو خو د زړې مینې خلقو دپاره د ډسټرکټ هیلث افسر ډاکټر محمد شعیب نن د زړې مینې دوره کړې ده او د 10 کالو نه بند یو هسپتال هغه د شروع کړی فکر باندې موږ وایو چې ډاکټر شعیب چې دی په آرام نه کیني په کلار نه کینی باید دې لحاظ سره چې هغه کار کوونکی دی اکټیو دی
ډسټریکټ هسپتال ایسپیو هسپتال کې چې ډاکټر شعیب ایمس پاتې شوی 3 کاله پاتې شوی هلته چې هغې یو روزګار نه دی ناست همیشه به کار کولو کام ور بس کام هلته د دومره کار کړو بل کرونا کې د دومره کار کړو چې کرونا پیله ډېر چې وایي انتهایي خطرناک و ده دا نشمندي استعمال داسې ټیم استعمال کړو چې کرونا کې یو ډیت په ډي ایس کیو هاسپټل کې نه و شوی حالانکې زرګونو پیشنټ راغلي داخل شوي او ټول صحیح سلامت کور ته رسېدلي الله فضل سره و چې ډاکټر شعیب چې کوم ټیم جوړ کړی و هغه محنت یو نوی خارجي سیستم باعث جوړ او هغې کارکردګي سیله وه چې صوبایي حکومت او محکمه صحت چې کوم دی دی په اعتماد اظهار وکړو دی په ډي ایچ او لګولو ډسټرکټ هیلث افیسر لګولو نو هغه دا توقع وه چې دلته کوم بیمار هسپتالونه ورته میږیانه مراد دا دی چې انفنکشن دي یا جوړ شوي دي بیا ورته څوک پلان ورته نه دي سټاف نشته نو چې دا زړی مې کوم هسپتال دی دا ډېر وخت نه جوړ 2000 دا تحریک انصاف و تیر شوي حکومت چې پرویز خان چې کله حکومت هغه وخت جوړ شوی په دې کې به یې څه مسلې جوړول چې هغه مقامي کوم تحریک انصاف هغه ټیم ایم پي و هغه پکې سپارتیانې کوي نور خلک هغه شروع کوي او چې چا لینډ اونر وای پکې نو واغوستي لینډ اونر چې هغې به د هسپتال کلاونو ته نه پرېښو دا یو پنچتاني پکې روانه وه ډېر وخت نه دا روانه وه نو هغې مسلې څه حل نه راوتو اوس پرویز خان چې دی نو پرویز خټک چې کوم دغه چې دی نو شعیب خان ته پرویز خان ټاسک حواله کړو چې کوم بند هسپتالونه دي هغې باندې توجه ورکړه محکمه صحت کې د بهتري راوړه بالکل نو ټاسک ماته دا حواله کړو چې نوخار ضلع کې کوم صحت ته کوم سهولیات ته حکومت درکړي دي هغه هر ځای ته ورسوو نو عید لیاقت ډاکټر شعیب چې دی هغې جی دا ډېر لوی کریډټ یوړو محکمه صحت ته دې کریډټ ځي ډاکټر شعیب ته ځي و چې صحت چې دی صحت چا سره ګزاره نه کوي یو کس بیمار شي یو عام زنانه وي یا ایمرجنسي راشي په دې علاقې کې هغه به سین پورې دا پته د سین غاړې نه به پورې دې خوا به راځي بیا ډي ایچ کو هسپتال ته راځي یا قاضي میډیکل کمپلیکس ته راځي نو ما خلکو ته چې علاج معالجې سهولت ملاو شو ته دا ډېر بهترین کارنامه وشوه دا دونه اهم مسله ډي ایچ او نو شعر ډاکټر شعیب دا حل کا دې ته خراجي سیستم پیش کار دی او صوبایي حکومت هم پکار دی چې داسې کار کونه والا افسران ډاکټر شعیب ونې دا شان سپورټ کړي او ډاکټر شعیب نه توقعات خلکو ډېر سیوا دي چې کوم ځای کې داسې هسپتالونو کې سټاف نه ځي نو هلته دی پرې توجه ورکوي نو خپل ډیوټي ذمواري چې د هغې سره یو بهتر طریقې سره د انصاف کوي بالکل ګرانو کتونکو دغسې د ریلوے کوآپریټیو هاوسینګ سوسایټۍ د طرف نه د هغې چې کوم انسپکټر دی اسفندیار عوامو ته یو انتباه ورکړې ده چې د ریلوے هاوسینګ کوآپریټیو هاوسینګ سوسایټي کې د فیز 2 هیڅ حقیقت نشته د فیز 2 په نوم باندې څه خلقو نوسربازي شروع کړې وه او د هغې اطلاع هغوی ته میلاو شوې ده او هغوی باقاعده یو خپل بیان جاري کو نو دغې حوالې سره د خلقو د هوښیارتیا دپاره اویرنس دپاره هغوی ویډیو جاري کړی دی چې ریلوے کوآپریټیو هاوسینګ سوسایټي فیز 2 دې کې هیڅ حقیقت نشته او د دې نه ځان بچ وساتئ دې کې پیسه دا د ریلوے هاوسینګ کوآپریټیو هاوسینګ سکیم دی دا نو د دې یو فیز شوی دی هغې کې خلکو ځمکې اخیستې دي هغې سره متعلقه ګیر چاپېره چې کوم ځای نه دي نو هلته خلک مختلفو نومونو باندې څوک فیز 2 یادوي څوک ورسره نږدې ترینه ځمکه بیا پیش کوي نو کوآپریټیو چې کوم ذمه داران دي انسپکټر دی اسفندیار خان ته سره د هغه ویډیو هم شیر شوی دی نو هغې وینا ده چې د کوآپریټیو هاوسینګ سوسایټۍ کې د فیز 2 دا څه حقیقت نشته او که دا خبره څوک کوي نو هغه جیلي ده ګرانو کتونکو خبره به کوو د خیبر پښتونخوا خاص کرنو ښار کې چې کوم بټه خشت دي بټه خشت د تیر څو ورځو نه هغه په احتجاج دي هړتال دي د هغې وجې نه یو طرف ته خو
لیبر بېروزګاره شو او فقط کشو باندې مجبور ډېر لوی تعداد کې لیبر دی. دې سره بل طرف ته خښته نه صرف ناپیش شوه بلکې هغه قیمتونه اسمان ته رسېدلي. کامران د دې اثرات دا بسي لکه د خلقو باندې یو طرف ته حکومت یې چې هاوسینګ کوم سکیمونه دي هغې کې تاسو پیسه ولګوئ شفافیت تاسو پیسه ولګوئ چې چا څوک پیسه پکې لګوي خو چا سره د غلا پیسه ده کاله دون چا سره دی آدم خیر دی هغې موږ تپوس نه کوو کنسټرکشن کوم منصوبې دي هاوسینګ منصوبې دي په هغې کې دا ولګوئ نو هغه پیسه هم تاسو وایډ کړئ دې طریقې سره چې تاسو تعمیراتي منصوبو کې ولګوئ. نو یو طرف ته خلکو دا دغه ورکوي حکومت دغه ورکوي چې تاسو کوم هاوسینګ سکیمونه دي کې خپل پیسه ولګوئ یا کو د غلا پیسې وي هم ولګوئ هغې تپوس به نه کېږي. بل طرف ته دا بټه خرچ چې دی په دې کې دی کوم دغه شروع کړی دی هغې زبوغالي ته رسولې ده. نو کنسټرکشن به تعمیراتي کارونه څنګه وشي چې بټه خرچ نه خښته نه تیارېږي په بټې کې نو بلډینګ به څنګه جوړ شي سرکاري عمارت به څنګه جوړ شي او څوک ځان ته کور ته جونګړه څنګه جوړه کړي او مزدور چې آسوده حال نه وي تفهیم دا دی چې مزدور ته یو دور کې خپل دغه معاهدې صحیح نه وي لایقي خو بټه خرچ دي که نور دي کوم چې حکومت چې کوم اعلان کړی دی 21,000 بنیادي تنخواه یې مقرر کړې ده بټه خرچ دی که ورځې وي خوا دوی ته پوره نه میلاویږي. حکومت ته پکار دی چې دا کوم مزدوران دي دوی مزدورۍ باندې دوی په دیاړۍ باندې نظر اچي آیا چې کوم حکومت کوم مقرر کړی دوی ته میلاویږي یا نه. او بټه خرچ چې لوی انډسټري ده دا چې بند شي دې سره څومره خلک داسې باوسته دي چې فیملي بل سره نانو سره د بچو او مغزې کې خټو یو څو کمرې ورته جوړې کړي خلک اوسېږي جی فیملیان یا ته موجود دي غریب خلک یا ته موجود خاندانونه دي خاندانونه ته موجود دي په بټه خرچ کې هغې واړه ماشومانان لګیا وي دا دغه جوړوي خښتې جوړوي دا بټه خرچ چې داسې بند شي نو هغه خلکو چونډي چې دي هغه چونډي مې خلکو ډېر مشکلات سوتی دا ډېر بنیادي غریب خلک دي چې دا ګرانو کتونکو ډېره د افسوس خبره ده دا بټه خرچ ته دې باندې لویه خبره کونه غواړي او د انډسټري چې کوم یونین دی مالکان دي هړتال خو کېږي مطالبات به یې د هغوی به څه مطالبات پیش کړي خو دې سره سره ستا ډېره لویه انډسټري په نښه ده. یو طرف ته هغه خو مزدوران لیبر دا چې بېروزګاره شي نو دې سره بدامني پیدا کېږي په هغه علاقو کې ډېر غټ لوی تعداد کې لیبر دی او د هغوی دپاره بیا د شوکو ډاکو غلاګانو د دې نه علاوه بله لار نی. بل طرف ته هم په دې کې بل انډسټرۍ ته نور چې کوم بزنس کې دی سره مقابلي دي نو هغه انډسټریز راوچتولو دپاره یو پوره لوی دنیا چې د ډېر وخت نه را روانه ده نو هغه یې کینوله هغه انډسټري کینئ بله راوچتئ. موږ به ووایو بلاک یو نوی رواج دی سیمټ بلاک دا شیدونه نو دې باندې حکومت له پکار دي او متعلقه ادارو له چې دا مسایل نه صرف زر تر زره حل کړي بلکې دا دې ټایم کې یو نوی رجحان د بلاک ځای جوړېدل سرکاري ادارو کې چونکې خښته مخکې نه را روانه ده نو د هغې ریټ هر یو شی مقرر دی د بلاک هغه رسم رواج روایات نشته. تفهیم اوس کوم دغه دی تا خو بټه خرچ ذکر وکړو خو دا بلې چې کوم بیلټ ته مونږ لاړو جی کوم علاقې ته خېش کړو چې کوم بره علاقې یا ته مونږ لاړو ګلشن آباد علاقې ته هلته خو اوس ماربل پټیانې چې هغې نه ټول تعمیرات کېږي تا خپله ما خوښ شوی و 1400 د ماربل کچري نه لکه چې هغه کوم خراب شوی کاڼي او ټوټې نو هغې نه دیوالونه او بلډینګونه خلکو ډېر خشته ترې نه ښکاري. تفهیم وکړه دا ګلشن آباد د کوم علاقې دی بلکل ټول څومره کورونه کوشش کوو که موږ ته ملو شو تجرباتي یو شی جوړ تفهیم مقامي خلکو موږ تپوس کړو هغې دې ځای هم دې ته نه لګي لکه کوم خښته چې دې که اوبه داخلېږي په دې کې اوبه هم نه داخلېږي دا ځای هم نه محفوظ دي کاڼی دی نو دا خټه دا کوم دی بټې والا کوم خښته دي
کو دا سلسله جاری وي دا ماربل د پټیانو کورونه استعمالي کنسټرکشن کې دا ډېر تیزۍ سره دا رواج جوړ شوی دی نو موږ دا خښتې دغه چې دی دا هم په وروستو لاړ شي. ګرانو کتونکو خبره به کوو د سی ان جي سټیشنو نه بار چې کوم ګاډي ولاړي یو طرف ته خو د ګیس پریشر کمی دا د ډېر وخت نه را روان دی او دا یو عامه مسله د پنجاب کې وي خیبر پښتونخوا کې وي مختلفو اضلاع کې وي خو دې ټایم کې دا کم نازک حالاتو کې چې دا شی شروع شو کامران څه به یو طرف ته ګاډو کې به ګیس نی او بل طرف ته به انتخابات کېږي د سیاسي پارټو حکومت ټولو دپاره یو تفهیم دا ده چې امیدواران چې دي نو هغه تګلاره امیدواران ولاړ دي غریب نه دي ولا خاص تحصیل پسې ولاړ تحصیل پسې د مالدار امیدواران ولاړ دي او سی ان جي نه وي نو بس پټرول شته دی ډیزل ورته هم استعمال کېږي اوټونه ووټران رسول تفهیم موږ وګورو څنګه انتظامیه ته وایي چې انتظامیه خپل سټاف ورسوي پولینګ سټاف ورسوي دغه ته پولیس سټیشن ته انتظامیه چې هم غریب نه دی هم افورډ کولی شي پټرول افورډ کولی شي ډیزل هم کولی شي کوم امیدواران دي هغه هم افورډ کولی شي دا اصل دا چې بنیادي عام غریب کس خلک دي سیستم باندې دا مقصد سیستم باندې با سر ګاډي بلیټ کیږي لوکل ګاډي کوم دی اوس هایس شو داسې رکشې شوې نور داسې دغه شو دی متاثر کیږي چې غریب د خلکو رسول او ترسیل دپاره به یو سیستم وي بالکل دا چې دی خامخا چې شاټۍ جازي او بنیادي سهولت وي نو عوام متاثر کیږي حکومت چې دا حکومت راغلی نو دی ګیس باندې توجه نه ورکوي کله کور کې ګیس مثلا راشي یا درې ټیمه څنګه دوايي دایي ونه استعمالي که نه څوک دوپهر شام دغه شان اوس کوم ګاډو دا کوم دا سی ان جي ده نه کوم دا شاټۍ ډېر مشکلات مسله حکومت واکمندو ته پکار دي چې دوی باندې توجه وکړي دا ګیس پریشر سی ان جي پمپونو کې یا په کور کې هر چا یو شان ضرورت دی او په دې توجه وکړي. ګرانو کتونکو د دې دا مسله را روانه ده خو د اوټونو زما خبرې مقصد زمونږ دا دی چې هلته به الیکشن انتخابي مهم په زرګونو ګاډي هغه د خلقو د رسولو را رسولو د انتظامي معاملاتو او په پمپونو کې به دا ډېر رشي نو دغه ورځې حوالې سره که داسې د پلیننګ وکړي چې دا پریشر دی ته برابر کړي او د انتخابي عمل دا نور هم شفاف شي. ګرانو کتونکو اجازت به غواړو د تفهیم الرحمن د کامرا خټک سبا پورې ټاک شو پورې تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان.